अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन व आदुन व समूद व क़ौम इब्राहीम व क़ौम लूतिन व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िब मूसा फ़अमलैतु लिलकाफ़िरीन सुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर। फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा व हिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रिन मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फ़तकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर। वयस्तअजिलूनक बिलअज़ाब वलन युख़्लिफ़ल्लाहु वअदह व इन्न यौमन इन्द रब्बिक कअल्फ़ि सनतिम मिम्मा तउद्दून। व कअय्यिम मिन क़र्यतिन अम्लैतु लहा व हिय ज़ालिमतुन सुम्म अख़ज़्तुहा व इलय्यल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उल्लसम सिपारक की सूरतुल हज की तर आयत नंबर 41 पूरे आयतुनु तर्जमा और मुख्तसर तफसीर अग बयान शो चिपा आयत नंबर 39 की अल्लाह ताला द जिहाद हिकमत जिक्र को च द कुफर मखनिवे दे और आयत नंबर 41 की द अहले ईमानो द हुकूमत सिफात बयान कर चिदी मंजुन कायमई ज़कात बोर कई दने को हुक्म बकई द गुनाहुन नबा मने कौल कई। उस आयत नंबर 42 की आओ द दिन पड़वान दे तर आयत नंबर 48 पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता तसली द साबिक़ा अक़वामो हलाकतुना द साबिक़ा अंबियाए किरामो तकजीब चिकम खल्क़ करे दे द हग़ी बयान कई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता यो क़िस्म तसली वर कई औ बिया द काफिरानो द अज़ाब तस्किरा कई। न अल्लाह पाक फरमाई व इन युकज़्ज़िबूका व इन औ कचरे युकज़्ज़िबू दा उसनी काफिरान दरूग गणी का तालरा नो दा स नाशना खबर न दा बल्कि दा द पखवान रा रवान खबर दा औ काफिरान द हर ज़मानी खपल खपल औकातों के द खपल खपल पैगम्बरानों तकजीब ये कड़े दे
نو کتا ته دی دروغجن وي نو دا ناشنا خبره نه ده، بلکې بل دی کې الله پاک فرمایي چې دا دوی ستانه انکار کوي، نو دا ستانه انکار نه کوي، دا زمانه انکار کوي. ځکه ته خو تر اوسه پورې الصادق او الامین په ټوله معاشره کې وی او دی تخکارې دی. نو د 40 کالو پورې تا چته د وړوکي نه وړوکي دروغ اونه وي او د معمولی نه معمولی خیانت د اونه کې چې دوی ستا هغه صفت مجروحه کی، خو چې زما دین د پیش کنو اوس ته دی دروغجن وي، دا دی زما دین ته دروغ وي. ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، دا ظالمان د الله د آیاتونو نه انکار کوي، ستانه انکار نه کوي. نو دلته کې په دغه انداز کې تسلی ورکوي، دلته په دې انداز کې تسلی ورکوي چې که دوی ستا تکذیب کوي، تا دروغ غني، دا څه ناشنا خبره خو نه ده. فقط کذبت، بس یقینا چې دروغ به غنل قبلهم د دوی نه مخکم قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام خپل پیغمبر نوح علیه السلام لره، وعاد او دروغ بغنا عادیان خپل پیغمبر هود علیہ السلام لرا، وسمود او سمودیان به دروغ غنا خپل پیغمبر صالح علیہ السلام لرا، وقوم ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام قوم دروغ غنا ابراهیم علیہ السلام لرا، وقوم لوط او قوم د لوط علیہ السلام دروغجن غنا لوط علیہ السلام لرا، و اصحاب مدینہ او اسیدن کو د مدین دروغ غنا خپل پیغمبر شعیب علیہ السلام لرا، وکذب موسی او دروغجن غنل شوی د خپل وخت کې موسی علیہ السلام خدا د سمره قومونو تذکرہ چې د خپل انبیاو د دروغ غنلو او شولا دی ټولو کې یوم ما سمدستی نه دی راټینګ کړي، ډیر وخت به مې وته ورک چاته په سونو کاله لکه د نوح علیه السلام قوم ته، چاته په شلګونو کاله، چاته په لسګونو کاله، هغه نه پس به مې راټینګ کړي. نو فاملیتو، بس ما به ډیل ورکو، مهلت به مې ورکو، للکافرین کافرانو ته، پړې به مې په سسک نو دی به ښه په خپل کفر او شرک کې ور اموخته شو، اجون ناسا به مې باندې پړې راخ. نو اخذناهم بغتة، بل دی کې الله فرمایي ناسا به مې راټینګ کړ، نو فاذا هم مبلسون، بس بیا به نا امید شو چې اوس هم نه پرېږدي، او بیا به ډېرې چغې والې چې یا ویلنا قد كنا ظالمین، قد كنا فی غفلة من هذا بل كنا ظالمین، هلاک شو مونږ په غفلت کې مونږ ظلم په ځان باندې کوو. دغې چغو یې بیا څوک خلاص کړي نه دي. نو ثم اخذتهم، بیا به ما راټینګ کړل دوی لره. نو د الله راټینګول څنګه دي؟ نو سورۃ بروج کې وایي چې ان بطش ربک لشدید، ستا د رب پکړ ډېر زیات سخت دی. سورۃ هود کې وایي ان اخذه علیم شدید، راټینګول د الله تعالی چاله را ډېر دردناک وي او ډېر سخت وي. الله دې موږ د خپلو راټینګولو نه بچ کړي. نو چې کوم مې راټینګ کړي دي الله وایي فکیفه، نو څرنګه حال شوی دی، فکیفه کانا څرنګه به بیا نکیره انکار زما یا انکار زما د پیغمبر دوی لره، دغه چې کوم به مې هلاک کړل د انکار د وجې به مې هلاک کړل، نو د انکار هغه سزا چې به اوس کلن څنګه به وه سخون به وکړه که نه، تباه برباد بشو، ملیامیټ بشو. فکأی من قریة، بس څومره ډېر آباده خاریه، قریه کله اطلاق په خار باندې کیږي، کله اطلاق په قصبه باندې کیږي، او کله اطلاق په وړو کې کلی باندې کیږي. نو غرق شوی آبادی چې کوم دي نو اکثر غټ خارونه
چې هغې کې به ډېر خلک وو، ځکه پیغمبر دیهات کې نه راځي، مرکزي ښارونو کې پیغمبران به الله پاک را لېږل چې ډېرو خلکو ته په اسانه باندې د هغه دعوت په لږ وخت کې رسي. چا به مرکزي ځایونه نو د اطرافو نه به خلک هلته کې تجارات وله راتلل، په هغې کې به خپل اوسېدونکي هم ډېر زیات وو، نو پیغمبر ته به په لږ وخت کې دعوت رسول هغه اسان. لہذا څومره هلاکتونه چې راغلي دي غټو ښارونو باندې اکثریت راغلي دي. نو فکأی من قریة، بس څومره ډېر ښارونه اهلکناها، داسې دي چې هلاک کړي دي مونږ هغې لره. وهیا، په داسې حال کې چې دغه ښارونه به ظالمتون ظالمانو. نو ښار خو تعبیر د آبادینا او د انسانی نفوسو نه، نو آبادی ظالمنی، نه سړک ظالمی، نه ونه بوټي ظالمی، انسان ظالمی. نو وهي ظالمتون، په داسې حال کې چې دغه ښارونه به ظالمانو، یعنی اوسیدونکي د دې به ظالمانو. نو فهي خاویتون، بس هغه به راوغورځېدل، ړنګ به شو، ویجاړ به شو، علی عروشها، په چتونو خپلو باندې. یعنی یا پې زلزله راغله، یا پې جبریل امین چغه وواله، یا پې باندې اوبه راغلې، یا پې سیلی راله، نو هغه آبادي به هم وله وغورځول. لږ ډېر به الله پاک د نښې دپاره پرېښودل او اکثریت به وغورځېدل، بلکل سپلی به شو. وبئر، او ډېر کویان شاړ شوي دي، معطلتن، معطل شوي دي، بیکاره شوي دي. وقصر، او ډېر محلات مشیدن، مضبوط مضبوط هغه ړنګ شوي دي. نو چا سره به الله پاک داسې وکړل چې آبادي به یې نه روغ په روغه پاتې کړل او دی به یې ټول ویستل، لکه فرعونیان. هغې خو الله پاک موسی علیه السلام په قوم پسې ویستل، هغې یې په بحیره قلزم باندې پورې باسل او دی یې پکې ټول هلاک کړل. آبادو ته هېڅ نقصان ونه رسېد، هغه روغ په روغه الله پاک وروستنو مسلمانانو له ورکړل. چا سره یې داسې کړي او چا سره یې داسې کړي چې هغې یې بلکل ملیامیټ کړي، فدمرناها تدمیرا، ړنګ کړي دي مونږ په ړنګولو سره الله پاک. نو قسمه قسم عذابونه هغه راغلي دي، او اکثریت داسې چې د یو عذاب دپاره کم سبب استعمال شوی دی، د هغې نه پس خلکو به د هغې سبب نه د ځان بچ کولو دپاره نوی شکل د اوسېدو اختیار و، نو الله په هغه نوي شکل کې هلاک کړل. لکه ګوره نوح علیه السلام په قوم باندې اوبه راغلې، دا په دنیا کې لومبنی معذب قوم دی. نو اوبه پې راغلې، اوبه دومره راغلې چې د غرونو سره پورې وختې، غرونه هم پکې پټ شو. نو عادیان چې کله د نوح علیه السلام اولاد ډېر شي او په هغې کې قوم عاد مضبوط قوم، نو د هغې خویونه دا وو چې هغې به په اوچتو اوچتو ډېرکو په سرونو باندې محلات جوړول چې هسې نه اوبه رانشي ویې نه غورځي. نو د هغې خپل سوچ دا و چې کنې د اوبو نه مونږ بچ شو. نو هغې الله په هوا باندې هلاک کړ، او هغه هوا پې باندې سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام، 9 شپه روزه پې هغه سیلی وچلېده، نه به ورپسې هغه کورونو ته هم ننوته، او د عقل په تقاضا باندې هم هغه کورونو ته هغه هوا ورنوتل اسان ځکه چې اوچتو ځایونو باندې، ورنه هغې هوا کې عقل نه چلېده، آسمستو ته هم ننوته، هر ځای ته ننوته، خو لکه د ظاهر عقل په تقاضا باندې هغه اوچت آبادی وته، نور هم خاصان شو، نور عذاب ته څه شي مشکل نی. نو هغې الله په هوا باندې هلاک کړل. نو چې هغې په هوا باندې هلاک کړل، نو د هغې بقایه چې کوم نسل اهل ایمان پاتې شو، بیا په هغې کفر شرک راځي چې سمود قوم ته نه جوړ شو. نو د هغې مشغله زیاده تر دا وه چې هغې به په غرونو کې دنه سمستې کولې، په هغې کې به ښایسته ښایسته بنګلې جوړولې، چې ګنې نیکیان هم چې کوم دینو په هوا باندې هلاک شوي چې موږ دننه یو چې هوا نه دغه کړي. نو هغې الله تعالی په هغې نوي شکل کې هلاک کړل. جبریل امین پې چغه وواله، چغې سره د ټولو زړونه وچودل، مردار شو، او زلزله پې باندې راغله، هغه سمستو کې دننه هغه آبادۍ یې پې کېنولې.
نو د عذاب مخنیوي نه کیږي، بلکې عذاب چې د څه وجې نه راځي هغه وجه باندې سوچ کول پکاري. وجه د الله نافرمانی، بس د الله تابعدار د خلق اوسیږي، الله سکی چې بیا چاله سزاګانې ورکوي. لکه څنګه چې 15 سپاره اخرنی آیت کې وایي چې ما يفعل الله بعذابکم، الله ستاسو په عذابولو باندې سکی څه خون خونه ورکوي. ان شکرتم وآمنتم، که تاسو ایمان راوړئ د الله شکریا ادا کوئ، د الله څه کار دی چې تاسو په سزا کوي. نو عذابونه چې څومره راځي انسان پسې راځي، انسان پسې چې راځي نو د عمل او د نافرمانۍ د وجنه د الله تعالی د حکمونو ماتولو د وجنه راځي. نو که د عذاب نه څوک ځان بچ کوي نو توبه دی وباسي. په آبادو باندې او د آبادو پس پکولو او درنولو به خلاصېدل نشته. چې ګنې زلزله به یو ځای کې راشي، بالاکوټ کې زلزله راغله نو ته بیا سپک سپک آبادۍ هلته کې کوه چې زلزلې نه بچي، نشي داسې کېدی. بل شکل باندې به راشي، بل شکل باندې به راشي. الله سره خو د عذاب یو شکل نه دی. الله فرمایي افلم یسیرو، آیا ولې دا خلک نه دي ګرځېدلي فی الارض په دې ځمکه کې چې دې وګوري چې کم کم قومونه مې څنګه څنګه هلاک کړي. فتکون لهم، بس چې وي د دې لپاره قلوب داسې زړونه یعقلون بها چې دې پوهه حاصله کړي په هغې سره، عقل نه کار واخلي په هغې زړونو سره. او آذان، یا دا چې دې له غوږونه شي داسې یسمعون بها چې دې اورېدل کوي په هغې باندې د حق. ناحق خو پې اوري، خو چې حق پې اوري. دا ځکه فإنها دا خلق چې دي لا تعمل ابصار، دا ړانده د سترګو نه دي، ولکن تعمل قلوب، لیکن دا ړانده د زړونو دي. د دې زړونه ړانده دي، د زړه دلیل یې ختم شوی. التي هغه زړونه فی الصدور چې په سینو د خلقو کې دي. ويستعجلونک بالعذاب، اوس هر قوم خپل پیغمبر ته چې کله به هغه د عذاب نه يرول نو دی به ورته وي هغه عذاب بکلی، هغه قیامت بکلی، تا هغه عذاب خورانه د مذاق په تور به وي. نو دغه رنګ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم خلقو وي، ایمان والو ته به چې لکه تاسو چې قیامت بکلی، مړه قیامت به کې نشه غپم جوړ کړي ځان عذاب براشي کوم نه منو خبره کم نه چې عذاب مونږ غواړو د الله پاک. او وی به راس سورہ انفال کې الله فرمای چې دی وی چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، اے الله کدا قرآن پر اشاستا کتابي نو فامطر علينا حجاره من السماء، مونږ د اسمان نه کانی راوروا. او ائتنا بعذاب الیم، یا رات د دینم سخت عذاب راولا په زور یې غوښته ځان د پاره. هغه په تلوار سره غوښتل دلته الله پاک یادای. ويستعجلونک، دی په تلوار غواړي ستانه بالعذاب عذاب لرا، لیکن د الله تعالی د چا په غوښتلو په نو غوښتلو باندې زر کول او پس کول په دې سکار نشته. دا خپل ځان له یو روټین روان کړی دی، یو طریقې کار روان کړی دی، یو نقشه الله پاک وضع کړی دا او په هغې باندې نظام چلی. بس په هغه نقشه کې چې د عذاب دپاره کم ټیم مقرر کړي، که دی غواړي که نه غواړي په هغه وخت به راځي. نو ولن یخلف الله، او هرگز خلاف نه کوي الله تعالی وعده د خپلې وعدې چې وی په سزا کوم بم نو کوي به، خو کله نو چې کله د هغه خوښه. وان یوما، او یقینا چې یو ورځ به د مرګ نه پس عند ربک پنیز د رب ستا باندې کالف سنتن پشان د زر کالو ستاسو د دنیا وي. دا تاسو چې په دنیا کې کم 24 غنټې ورځ او بیا ورځې هفته او بیا څلور هفتې څلور نیمې هفتې میاشت او بیا 12 میاشتې کال دا وایه، د دې کلونو په حساب باندې بعد د برزخ او د آخرت هر ورځ زر کالی. نو وان یوما، یقینا چې هر یو ورځ عند ربک پنځ درب ستا باندې کالف سنتن دا سده لکه زر کاله مما د هغه کلونو نه تعدونا چې کوم دا تاسو شمیرل کوي د نظام شمسی دا کلونه. امون چې کوم حساب کتاب کو نظام شمسی باندې نور یو پیر روخي پریوزی سبا بیا راخیږي، دا چې یو پیر روخه ته پریوته سبا راخته پوری یو شواروس بل راخته پوری دویم شواروس یو شواروس 24 غنټي نو و شواروس یو هفتې
او په باندې څلور هفتې چې کوم دی نو هغه یو میاشت او 12 میاشتې یو کال. په دې حساب باندې چې کوم تاسو حساب دی د نظام شمسی نو د دې د زرو کالو برابر هر ورځ د اخرت ته او هغه یو ورځ د قیامت چې کوم د 50000 سال 50000 سنه هغه 50000 سال. نو ان یوما او یقینا چې د هر یو ورځ عند ربک پنځ درب صاحبانه ک1000 سنه داسې لکه زر کاله مما د هغه کلونو نه تعدون کم چې تاسو شمیره دلته په دنیا کې کلونه د نظام شمسی. وکأی من قريه سمر ډیر آباده سمر ډیر خاریه دا سیدی چې ډیر زمانه نافرمانه کړی دی مو ته غږ نه دی کړی. املیتو ما به مهلت ورکو لها اغیتا وهي ظالمه سره دینه چې وب ظالمه دغه خاریه یعنی اوسیدون کې به ظالمانو بیا په متماغک نه کو ډیر مداومه په پړې سسک. ثم اخذتها بیا به ما را ټینګ کړه دغه خاریه یعنی اوسیدون کیه. و الی المصير او زما طرف ته راګرځیدل دي ودا او بولار پجرند ده هر زی روح لارې په مرګ ده چې جون دې راوړل نو لارې په مرګ ده. اجدا خبره چې هغه الله پاک ځان سره راز په شکل ساتل چې کله وي هغه هیڅ چاته نه خو. نو الی المصير او زما طرف ته راګرځیدل دي. و ان یکذبوک او کچریدی دروغ غنی تعالی را نداس ناشنا خبر نه ده فقد كذبت یقینا چې دروغ بغنل قبلهم د دین مخک قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام خپل پیغمبر لرا وعاد وثمود او عادیان او سمودیان خپل پیغمبران دروغ غنل وقوم ابراهیم او قوم لوط او د ابراهیم علیہ السلام او د لوط علیہ السلام قومونو اغي دروغجن غنل واصحاب مدین او خاوندانو د مدین دروغ غنل خپل پیغمبر شعیب علیہ السلام لرا وکذب موسی او دروغ غنل شوی او موسی علیہ السلام فاملیت بس بابا مهلت ورکول للکافرین کافرانو تا ثم اخذتهم بیا بمارا ټینکل دوی فكيف كان نکیر بس سرنګ به سزا د انکار زمانه د اغوی. فكأي من قريه بس څومره ډېرې خاریې اهلکناها داسې چې هلاک کړې مونږ هغې لره دي وهي ظالمه په داسې حال کې چې وبدا ظالمان اوسیدونکي د دې فهي خاویه بس هغې به ړنګې شوې راپرې به وتې علی عروشها په چتونو خپلو باندې. وبئر او څومره ډېر کویان دي معطلة چې خوشې پاتې شوي دي یعنی اوسیدونکي به تنګیر چاپیر چې کوم د علاقې او اب ټول الله هلاک کړ کوی وشال پاتې شو بیا څوک نو چې راغلی او به تسکلی وي. وقصر او ډیر محلات داسې شوي دي مشید چې مضبوط چونکاری به هغه به هلاک شو. افلم یسیرو آیا بس ولدین دي ګرځیدل فی الارض په دې ځمکه کې فتكونا بس چې وی لهم د دې پر قلوب داسې زړونه یعقلون بها چې دي سوچ وکي پاغي سره او اذان یا غوګونه داسې يسمعون بها چې دی اوریدل کوي پاغه سره. فانها بس قصه دادا لا تعمل ابصار چې ندی دوی لاند دسترګو ولكن تعما لیکن لاند دي القلوب زلون التي ها غزلنا في الصدور چې پسینو کې دي. ويستعجلونك بالعذاب او دی تلوار کوي ستانه په غختنې د عذاب کې. ولن يخلف الله حال دادی چې خلاف نه کوي الله تعالی وعده د خپل وعده. وان یوما او یقینا چې هر ورځ د اخرت عند ربک د پنځ ظرف ستا باندې ک1000 سنه پشان د زرو کالو مما دهغه کلونو نه تعدون چې تاسو یې شمیر دلته په دنیا کې د نظام شمسی د حساب نه. وکأي من قريه او څومره ډیر خاری دي املیت لها چې مونږ به مهلت ورکوه غیتا وهي ظالمه پتس حال کې چې وب هغه ظالمان. ثم اخذتها بیا براتین کل مونږ اغیلرا و الی المصير ام زما طرف تارا ګرځیدل دي. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنت باندې دوام او محافظت کول الحمدلله يهديكم الله ويصلح بالكم. داغي متعلق آیتونه ګڼ شمېر بیان شو، یو حدیث مبارک بیان شو. دویم نمبر حدیث عن ابي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال، حضرت عرباض رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وعزنا نصیحتک منتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام موعظتا یو نصیحت داسې بلیغتا چې ډیر مؤثر وجلت منها چې او یریدل داغین القلوب زلونا وزرفت او را اوبیدل منها داغین العیون سترګي خلق اجړل ډیر زیات او یریدل. فقلنا نمونږ یا رسول الله اے الله پیغمبره دا تاسو خدا سے بیان نن مونږ ته وکړه کأنها موعظه مودع لکه چې دا رخصتیدون کې بیانی ولی تاسو الله ته زیسه مونږ پرېږده نو کدا سینو فاوصنا مونږ ته وصیت وکړه نور خبره راته وکړه. قال نبی کریم اسلام فرمایل اوصیکم بتقوى الله زرت حکم کوم د الله د یری الله نه یریږي بس هر ځای کې الله حاضر ناظر غنه او د هغه د یری نه سم کارونه کوي. والسمع والطاعت او ځان کې سمع او طاعت پیدا کړي. سمع د امیرانو خبره اوریدل، طاعت هغه منل. حکومت اهل حکومت چې سوي هغه معنی خو که د قرآن او سنت نه خلاف نه، ځکه قرآن او سنت نه چې خلاف وي هغې کې د هیڅ چا منل نشته. بیا او زمونږ د پاکستان چې کم آیین او دستور دی نو د هغې دا یو شق دی چې په دې ملک کې به د قرآن او سنت خلاف کم قانون نه جوړي. لہذا که حکومت چرتم د شریعت نه خلاف کم ایکٹ پاس که یو قانون جوړ که نو د دې نه منل په مونږ باندې د آیین د لحاظ هم ضروري دي او د قرآن او سنت د لحاظ هم ضروري دي. او مونږ نه منو دې داسې شیخونه نه جوړئ چې هغې کې د قرآن سنت نه خلاف وي، لکه د ختم نبوت شق چې یې وچېړه او پاغي کې گنجائش د قادیانانو د پاره پیدا کو او اوس هغه سړیم نه خي چې دا چا دا بیل پیش کړی دی. خو به هر حال چې چام پیش کړی دی ستیاره پکشته دا خو الحمدلله چې په اسمبلی کې ناس که هرې پارټۍ والے دي مسلمانان دي او هغې ټولو په مجموعي طور چې کوم دی نو رد وکړو چې دا کار به ولې کېږي. لہذا د قرآن او د سنت خلاف چې څه قسمه بلم پیش کولی شي په عام اسمبلی والا باندې د هغې رد پکار دی چې د سر هغه پاس کېدو ته دغه نشي. او که بالفرض والتقدیر د قرآن او سنت د صریح حکم نه خلاف کوم بل پاسم شي نو په عامو خلکو یې منل نشته. بیا لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق کم دی چې د الله نافرمانی کېږي نو بیا د مخلوق تابعداري نشته. خو که دا مخلوق د قرآن او سنت مطابق چلیږي بیا ترنه څوک انکار کوي یا بغاوت کوي دا بیا باغی دی او دا چې کوم دی نو واجب القتل دی. بیا لہذا تاسو باندې سمع او طاعت دا لازمي دي، خبره اوریدل د حکومت او منل. وان تأمر اگر که امیر جوړ شي علیکم تاسو باندې عبد یمریهم یعنی تاسو اختیارمن د یو کمزوري ذات او نسب والا سړی شو خو چې امیر شنو تاسو باندې اطاعت لازم شي. بیا په کې دانی چې ګنې دا زمانه په قام قبیله کې او په نسب کې کم دي او دا خو پلان کې جبه والا دی دا پلان کې جبه والا دی نه جبه مو په کې نشته بس چې امیر شو او هغه د قرآن او سنت مطابق کوم احکام جاری کوي
هغه به د هغې منل په موږ باندې ضروري دي چې به موږ منو. وانه شان دا دی من یعش منکم که تاسو کې څوک جمدي پاتې شو نو فسیرا زر ده چې به وویني اختلافا کثیرا ډېر اختلافات به وویني. نو دا د هرې زمانې خلکو ته وي. زمونږ په یادو باندې د نن نه چې 25-30 سال مخکې په اسمبلو کې او په دغې کې مې خبرې وي اوس کمې کېږي د دې او د هغې د ځمکې اسمان فرق دی. لکه د 1973 آئین چې کوم جوړ شوی دی نو هغه وخت کې دغسې اسمبلي وه که نه او دغسې د ټولو پاټو حکومت و جمهوري حکومت و او په هغې کې چې کوم دی نو ختم نبوت ته مستقل تحفظ ورکه نو دا نه نه چې څوک چیړي ولې هغه نه پوهېدل نو تاسو ډېر اختلافات وي ووینئ. نو فعلیکم بسنتي. اوس چې کله اختلاف راځي څوک یو خبره ډنګوي څوک بله خبره ډنګوي نو بس تاسو به قرآن سنت له رامنډې کوئ چې دا په قرآن سنت کې شته که نشته. نو فعلیکم لازم کې په ځان باندې بسنتي سنت زما طریقې په ځان لازم کې وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین او طریقې د هغه خلفاء او راشدینو چې هغه هدایت یافته وو چې هغه دغه څلور خلیفګان په ترتیب باندې چې کوم تیر شوي دي ابوبکر عمر عثمان علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین. بس هغه دین دپاره نمونه دي. نو عزو علیها تاسو چک ولګوئ بیا په دغه سنت باندې بالنواجز په نواجزو باندې نواجز د ناجز جمع ده. ناجز په غاښونو کې اخیرني غاښ ته وایي. نو اخیرني غاښونه په اسانۍ جامه کې دې طرف ته یو اخیرني دې طرف ته یو اخیرني لاندینۍ جامه کې دې طرف ته یو اخیرني دې طرف ته دا څلور نواجز دي. اوس تاسو په نواجزو کې زما سنت کلک ونیسئ. د دې څه مطلب؟ د دې مطلب دا زما په سنت باندې دومره په سختۍ سره عمل وکړئ چې څوک دنه د سنت لمن خلاصه نه کړي شي د سنتو خلاف هم عمل ته جوړ نه کړي سنت دنه د لاس نه وانخلي. نو ځکه مخامخ غاښونو کې که یو انسان څیز ونیسي او بل یې ترنه په چک سره راکاږي دا غاښونه ورپسې وځي. خو د جامې غاښ کې چې تا یو څیز ونیو نو هغه به نه څوک اله اخلي چې خوله دله روانه کړي. نو چې خوله دې روانه شي نو بس بیا خو به خوله روانه شي وي خو چې ترکمې د خوله نه روانه شي او سر دې روغ انتان یې څوک خلاصولی نه شي. دې مطلب دا دی زما سنت طریقې دومره په سختۍ سره راټینګې کړئ چې څوک یې دنه خلاصې نه کړي شي. و ایاکم او ځان وساتئ ومحدثات الامور د نوې نوې کارونه نوې نوې بدعات او رسومات جوړیږي هغې پسې مه کېږئ. فإن كل بدعة ضلالة ځکه هر بدعت دا ضلالت دی. هر په دین کې نوې جوړ شوی د دین نه ګڼون کې کار دا بدعت دی. رسمونه رواجونه که د قرآن سنت نه خلاف نه نو که هغه یي نو هغې کې دونه دغه نشته خو که څوک یې د دین نه ګڼي نو بیا هغه بدعت دی. لہذا مونږ ته به استاد محترم مولانا حسن جان صاحبې چې دی خادو کې هم د سنتو خلاف کارونه ډیر کیږي خو ګورې هغه بدعت نی اسې ګناهي بدعت نی ځکه هغه څوک د دین کار نه ګڼي ثواب په نیت یې نه کوي. خو دا غمونو کې چې اکثر څه کېږي دا خلک د ثواب په نیت کوي. لکه په مړي باندې دا آیت الکرسي څادر اچول چې هغه په خپوم راغلي او ترامات کړي او په سر باندې راغلي په قبر باندې آیت الکرسي لیکل او سورتونه لیکل چې باغې باندې ګډي ویدین سوري دا خلک د دین نه ګڼي ثواب د پاره کوي. دا بدعت دی. نو فإن كل بدعة ضلالة هر بدعت گمراهی ده. او دلته وسره هغه الفاظ نشتا بل حدیث کې وسره دا الفاظ دي چې وكل ضلالة في النار هر گمراهی د دې کون کې با جهنم ته دی او په اور کې وي. الله پاک دې زموږ استادو د سنت کامله اتباع نصیب کړي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين اے اللہ په موږ باندې رحم وکړي اے الله په موږ ټول امت باندې رحم وکړي اے الله تمام هغه مردگان چې د ایمان سره وفات شوي دي د هغې قبرونه د نور نه ډک کړي الله ګناهونه یې معاف کړي اے الله اوچتې درجې یې نصیب کړي الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لوی درجات او مقامات ورکړي یا الله زموږ په بخښنه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشاله کړي اے الله زموږ مریضان د اسلام څومره چې دي که هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي وړه بیمارو باندې بیمار دي که په غټو بیمارو باندې دي الله ته شفا کامل عاجل نصیب کړي څومره بیماری چې کومو بیمارانو تېرې کړي دي الله د غشتې د ګناهونو کفاره کړي آینده لپاره صحت سره زندگی ورته نصیب وګرځي اے الله څومره قرضداران چې دي د قرضونو نه اخلاص کړي اے الله څومره مصیبت زده چې دي د مصیبتونو نه اخلاص کړي اے الله چې د چا مینس کې دشمنی دي په دوستو باندې ولا بدل کړي اے الله په موږ باندې زموږ په ټولو مرګرو باندې که سابقه دي او کو سنی دي الله په ټولو باندې رحم وکړي الله زموږ ټول نه رضا شي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله پاک دې په عمر زمان باندې رحم وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد